الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ګرانو محترم عزتمندو، نن په دې معاشره کې یو ډیره لویه فتنه ده چې هغه د زنانو وتلي بغیر د محرم نه. بعضې زنانه حج له سفرې کوي، بعضې زنانه عمرې له، او بعضې عام په دې معاشره کې داسې ځګونو ته ځي چې هغه لرې لرې ځګونه او سفرونه کوي او محرم د دې سره نه وي، سړی د دې سره نه یو. نو کله به زنانه وایي چې دا زما لیور دی، کله به وایي زما اوښی دی، کله به وایي زما د ماما زوی دی، کله به وایي زما د ترور زوی دی. لہذا د دغه سړو سره او د دغه قسمه خلکو سره سفرې کول دا ناروا او حرام دي. اگر که د اوښي سره سفر دی او د اوښي سره ښځه هم ده، خو دغه اوښی چې کوم دی نو ستا محرم نه دی، دا ستا د خور چې د هغې خاوند دی د هغې محرم دی، او دغه خور چې ورسره ده نو زنانه محرم د زنانه دپاره نشي کېدی. یا وایي پلانکۍ ترور ورسره ده، یا پلانکۍ وایي چې زما مور ورسره ده. لہذا چې ستا سره به یا خاوني یا به د سره داسې کس چې د هغه سره به ستا نکاح حرامه وي، نو د هغه انسان سره به سفر کوې، که نه نه کېږي ستا سفر. او بعضې وایي چې یاره دا خو زما اوښی دی، دا خو زما لیور دی، بالفرض تقدیر اوښی دی، وایي د ده سره خو زما نکاح نه کېږي. نو دا تحریم موقتي دی، یعنې د یو وخت دپاره دا حرام دی دا نکاح. چې دغه خور چې کوم دا نو ستا د هغه سره په نکاح کې د که چېرته هغه مړه شي یا هغې له طلاق ورکړي، نو بیا کولی شي چې دا زنانه ازاده وي د هغې خور، نو دا اخیستی شي. یو تحریم معبدي ده او یو تحریم موقتي. نو کم تحریم موقتي چې ده نو هغه هم چې کوم دی نو حرامه ده په دې سړي باندې د هغې سره لاس میلاول، سفر کول. د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی: لا تسافر امرأة فوق 3 ليال الا مع ذي محرم. لکه دا رسی مسلم روایت ته وایي یوه زنانه به هم 3 ورځو نه زیات د محرم نه بغیر سفر نه کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې ان تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها. دا ابو داود حدیث دی. او د حدیث په اولنۍ کرخه کې دا دی چې لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. زنانه دپاره دا حلال نه دي چې هغه ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت، چې دا سفر وکړي داسې سفر چې د 3 ورځې او یا د 3 ورځو نه زیات وي، مګر د دې سره به پلار یا به رور یا به خاون یا به ورسره زوی یا ذو محرم منها یا به محرم به ورسره یو. او په یو بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم مطلق سفر چې لا تسافر المرأة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم، د دې کې قید د ورځو دی. او په یو بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دې فرمایلی دی چې لا تسافر المرأة، سفر ونه کوي زنانه، مطلق سفر چې کوم دی نو هغې ویلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم. فقال رجل یا رسول الله، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو سړی به د یوې زنانه سره ځان له کېږي نه، سفر به هم نه کوي مګر د دې سره به محرمي. یو سړي وي یا رسول الله، وایي زما نوم چې کوم دی په پلانکۍ غزوه کې لیکلی شوی دی، او زما بیبي چې کوم دی نو هغه د حج اراده کړې ده. نبی علیه السلام وایي اذهب فحجج مع امراتک، وایي لاړ شه او د خپلې بیبي سره د حج وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم، د محرم نه بغیر سفر ونه کوي. لا يحل لامرأة تسافر الا مع ذي محرم. د دې وجه نه محترم او عزتمندو، مونږ او تاسو ټولو له پکار دي چې په دې باب کې ډېر احتیاط وکړو. حج او عمره دا یو عظیم عبادت دی، خو په دې کې استطاعت چې ستا طاقت من استطاع الیه سبیلا یو پیسې د سفر زاد او توخه د سره، بل چې کوم نه محرم د سره نو البته سفر کې چې محرم د سره نه نو سفر نشي کولای. او دغه ټول احادیث وفي الحديث دليل على تحريم سفر المرأة من غير محرم وهو مطلق في قليل السفر وكثيره وفي سفر الحج وغيره.
علامه عبید الله رحمانی مبارک فوری رحمه الله فرمایي وای دغه احادیث چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې سفر باندې کوي وای دا سفر کدا لک سفر یو کډيري کدا سفر د حج و غیره مطلق تور باندې دا ټول ته شامل دي او نبی صلی الله علیه وسلم نه چې کلم تپوش شوی دی نو هغه ویلي چې دا سفر چې کم دی نو ستاسو د پاره سړي حرام دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوش شوی د 3 ورځو نو نبی علیه السلام یې چې نه که تپوس شوی د 2 ورځو وینا کله 2 ورځې وینا فأدى كل واحد منهم ما حفظ ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدا للسفر وبالله التوفيق او دا آخري خبره زما ټولو ته دا یو نصيحت دی زنانو ته چې ګوره چې کله ستاسو سره یو سړی نه چې هغه ستاسو محرمي حج لمزي عمرې لمزي په دې باندې ګناهګاریږي دا حرام کار دی الله رب العالمین تاسو په دې باندې نه نسی دسی عباداتو کوي چې پای کې سفر نه او پای کې تګ نه رب العالمین موږ تاسو له په قران او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي